او همغه دی چې آسمانونه او ځمکه یې په 6 ورځو کې پیدا کړل چې له هغه نه مخکې د هغه عرش پر اوبو باندې و تر څو تاسې وازمایي وګوري چې په تاسو کې څوک د غوره کړو وړو خاوند دی. اوس که ای محمده تو ووایې چې ای خلکو له مرګه وروسته به تاسې د دوهم ځل لپاره راپاڅول شئ، نو منکران به سم د لاسه ووایي چې دا خبره خو ښکاره کوډې دي یعنې دروغ دي. او که موږ تر یوې ټاکلې مودې پورې د هغو سزا یعنې عذاب وځنډوو، نو هغوی به ووایي چې کوم شي هغه سزا یې سر کړې ده. واورئ په کومه ورځ چې د هغې سزا وخت راشي، نو هغه به د هیڅ چا په اړولو وانه ړولی شي، او همغه شی به هغوی رایسار کړي چې هغوی ورپورې ملنډې وهي. او که چیرې موږ انسان ته له خپلې خوا نعمت ور په برخه کړو، بیا یې ورڅخه واخلو، نو دی د الله له رحمت څخه مایوسه کیږي او پرې انکار کوي. او کله هغه کړاو نه وروسته چې پر هغه باندې راغلی و موږ په هغه باندې د نعمت خوند څکو، وایي زما ټوله بېوزلي ایسته شوه، بیا هغه ډېره خوښي کوي او ویاړي. له دې عیب نه که څوک پاک دي، نو صرف هغه کسان چې صبر کوونکي او نیکوکاران دي، او همغوی دي چې د هغوی لپاره هم بخښنه ده او هم لوی مکافات. نو ای پیغمبره چیرته داسې نه وي چې ته له هغو شیانو څخه کوم شی له وینا نه پرېږدي چې تا ته وحي کیږي، او په دې خبره باندې زړه تنګی شي چې هغوی به ووایي چې په دې سړي باندې کومه خزانه ولې راتویې نه شوه، یا دا چې له ده سره کومه پرښتې ولې رانغله. تو خو یوازې خبردار ورکوونکی، هاخوا د هر څه څارندوی ساتونکی الله دی. آیا دوی وایي چې پیغمبر دا کتاب له ځانه په دروغو جوړ کړی دی؟ وایه ښه که داسې ده نو د ده په څېر 10 صورتونه په دروغو جوړ کړي راوړئ، او له الله نه پرته نور چې هر څوک ستاسې معبودان دي هغوی که د مرستې لپاره رابللی شئ، نو راویې بلئ که تاسې د دوی په معبود ګڼلو کې رښتیني یاست. اوس که هغوی یعنې ستاسې معبودان ستاسې مرستې ته نه رسیږي، نو وپوهیږئ چې دا د الله په علم سره نازل شوی دی، او دا چې له الله نه پرته کوم بل حقیقي معبود نشته. نو آیا تاسې د دې حق په وړاندې د اطاعت سر ښکته کوئ؟ کوم خلک چې یوازې د همدې دنیا د ژوند او د هغې د ښکلاو غوښتونکي وي، د هغو کړو وړو ټوله میوه موږ هم دلته ورکوو، او په دې کې له هغو سره هیڅ کمی نه کیږي. خو په آخرت کې د دغه راز خلکو لپاره له اوره پرته نور څه نشته. هلته به معلومه شي چې څه چې هغوی په دنیا کې کړي دي هغه ټول خاورې ری شول، او اوس د هغو ټول کړه وړه محض باطل دي.